أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. دې ځای نه الله رب العزت پنځم زجر ذکر کوي یهودو ته چې دا یهود ډېر لوی ظالمان دي په صیغې د اسم تبذیل سره. ولې؟ ځکه دوی د الله رب العزت د کورونو او جوماتونو نه خلک منع کوي، د الله د توحید د مراکزو نه خلک منع کوي، نو دې نه بل لوی ظالم نشته. ومن اظلم او سو دی غړ ظالم ممن دا چانا منا مساجد الله چې منع کوي خلکو لره د جمعتون د الله نام ایذکر فیها چې یاد کړی شي فیها پای کې اسمو نوم د الله وسعه کوشش کوي دی فی خرابها په خرابولو او رانولو د هغې کې اولئک دا کسان ما کان لهم او مناسب نه دي دوی لره ان یدخلوها چې ننوځي دې جوماتونو ته الا خائفین مګر ویره کوونکي لهم دی لرا فی الدنیا په دنیا کې خزي رسوایی دا ولهم او دی لرا فی الاخرت په آخرت کې عذاب دی عظیم لی ولله المشرق او الله لرا مشرق دی والمغرب او مغرب طرف فاینما تولو نو کم طرف تم چې مخ کوي فثم وجه الله نو الته مخ د الله دی ان الله یقین الله واسع الله پر اخره واستون کې دی علیم پویا دی وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. دی آیات کریمه کې الله د شپږمې شبهې جواب ذکر کوي چې واردېږي پر رسالت د پیغمبر اسلام باندې. شپږمه شبهه دا دی ویل اتخاذ الولد، نعوذ بالله الله رب عزت د ځان دپاره نیزولې نیولې دي. نو الله پنځو طریقو سره د دې شبهې جواب کوي چې الله د ولد او نیزول نه پاک دی. ځکه ولد او نیزول ته دا چا ضرورت راځي چې څوک کمزوری ضعیفي، او الله رب عزت د ضعف نه پاک دی. یا څوک حکمرانی نه مانی د الله په اختیار کې، ځمکې کې چې څه دي هغه هم د الله په اختیار کې، اسمانونو کې هم ټول الله ته تابعدار دي، عاجزي کوونکي دي، نو د الله نیزول ته ضرورت نه راځي. وقالوا او وایدي اتخذ الله نیول الله ولدا بچی لرا. نو الله پنځو طریقو سره جواب کوي. یو جواب سبحانه پاک دی الله د نیزولنا، د الله نیزو ته ضرورت نشته. دویم جواب الله ذکر کوي بل لو بلکې الله لرا ما غڅو په السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او په ځمکه کې، نو دا ټول د الله په اختیارات کې دي. نو کمزور نه دی، طاقت ور دی، نو کمزوري خلکو نیزو ته ضرورت راځي. دریم جواب الله ذکر کوي کل له قانتون او ټول الله تعجزي کوونکي دي. پنځم جواب الله ذکر، څلورم جواب الله ذکر کوي بدیع السماوات او بی مثلا پیدا کوونکي د اسمانونو دی والارض او د ځمکې. د اسمانونو او د ځمکو څه نقشه نه وه، مثل یې نه و، الله رب عزت پیدا کړه. ځکه یو چیز پیدا کې جوړی د هغې مثل تا ته موجود وي، نو په دویم ځل سازول د اساني. خو د اسمانونو او د ځمکو څه مثل نقشه نه وه، الله بې مثله پیدا کړه. دې وجې نه بدعت ته هم بدعت ځکه وایي چې دا بې مثله بې اصله چیزي نوی پیدا شوی او هغه دین ګڼي، نو هغې ته بدعت ویلی شي. پنځم جواب الله ذکر کوي
وإذا قضى امر او کله چې فیصله وکړي الله امرا د یو کارو فانما یقول یقینا وایا غتا کن شا فیکون نشي الله رب عزت کن فیکون ذات دی نو د الله رب عزت نه زوته ضرورت ناراضي